دې مقتدیانو واورېدل چې محمد رسول الله فرمایي څوک چې د جمعې په ورځ باندې د ټول نه لومبی اول صف کې حاضر شو د ټول نه لومبی جومات ته راغی د قیامت په ورځ به الله رب العزت د ټول نه لومبی دی انسان ته خپل دیدار ورکړي دا وړه خبره ده د ټول نه لومبی څوک به کال کې یو ځل د الله دیدار کوي څوک به میاشت کې یو ځل د الله دیدار کوي څوک به هفته کې یو ځل د الله دیدار کوي څوک به روزانه د الله دیدار کوي موږ د الله د دیدار نه څه خبر یو تاسو سوچ وکئ که نه په دې دنیا کې الله څومره عجیب عجیب مخلوقات پیدا کړي څومره ښایسته ښایسته خلک یې پیدا کړي څومره عجیب عجیب چهرې پیدا کړي چې په کتلو سره د انسان زړه راکینچ کوي نو الله به څومره ښایسته الله پاک څه فرمایي صبغة الله ومن احسن من الله صبغه د الله نه څوک ښایسته کیدی شي زما محترمو چې یو مخلوق الله دومره ښایسته پیدا کړي نو الله به خپله څومره ښکلی الله دې بار بار موږ او تاسو ته خپل دیدار را نصیب کړي الله دې موږ او تاسو ته جنت الفردوس را نصیب کړي الله دې موږ او تاسو ته د محمد رسول الله گاوند او د محمد رسول الله پڑوس را نصیب نشته هغه محبت هغه عشق هغه پیار هغه زما عزتمندو نن دا مسلمان د جبې په سر باندې لګیا دی زما د الله سره مینه ده زما د الله د رسول سره مینه ده قسم د الله په ذات باندې د هغه خلکو په زړونو کې مینه وه د الله د رسول چې کله به واورېدل الله اکبر بس د الله اکبر سره هر څه ختم فوراً به جماعت طرف ته متوجه شو فوراً به مانځه طرف ته متوجه شو حی علی الفلاح حی علی الصلاة نو په ایمان وای غیر چاپیره د جماعتونو نه به आवाज راځي خدا مسلمان به هغه پورې کور کې ناستی تر څو پورې جمع نه ودرېدل نو دا خدا هغه لوی خیر نه محروم شو کنه صحابه د آخرت ګټې زده کړې وي په الله قسم صحابه د دنیا په ګټو نه پیدل چې یو څیز به خرڅولو وای څومره وای دومره پیسې راکړه داسې اشارې سره شمار مار نه وتلو په ایمان وای هغه خلک د دنیا نه کامیاب لاړه که ناکام لاړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې حاضر شو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شام مبارک باندې د چټایي هغه نشاناتو ته وی یا رسول الله تاسو د خپل چټایي بدلوي ولې نه الله رسول ورته فرمای وی اے عمره دنیا زمون خلقو د پاره نه ده دنیا زمون خلقو د پاره نه ده حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ بیمار دی سعد رضی الله تعالی عنہ داغي بیمار پرسی کوي تپوس لراغه چې کله سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ سعد رضی الله عنہ وکته پسترګو کې اوخ کرالی په جړا شو دومره او جړل حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ ورته فرمای اے سلمان فارسی ولی جاړي وې د دنیا د لالچ نه جاړم چې مانو دنیا پاتې کی د مرګ د یری نه جاړم چې د مرګ سخت ده دا چلې هغه چلې نه وې پس جاړي وې پدې جاړم چې موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې تاسو د دنیا په ژوند کې د مسافر غونته کې ژوندۍ تیر کړئ د یو لاروی غونته کې ژوندۍ تیر کړئ او حالانکه ما سره خو سم ډیر سامان دی موږ ته د مسافر غونته کې ژوند یاد کړو او ما سره خو سم ډیر سامان دی وای تاسو سره څه سامان دی او څه سامان ور سره یو ټپو د جامو انزلو د پاره یو پیلې وا او یو لوټه وا بس نورې سم نو وای ما سره خو ډیر سامان دی زما استاد بس کیږي موږ سره څومره سامانونه دي موږ سره څومره د دنیا خواهشات د دنیا هر څه الله موږ تاسو ته راکړي دي موږ بیا سوایو موږ سره خو هیڅ هم نشته